مولانا شیخ ذکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا دی روزي اول عشره د رحمت ته، دویم مغفرت ته، او دریم د جهنم نه خلاصي د عتق من النار. ناغي وی یو انسان چې ګناهونو کې اخته وي ناغه ته اول رحمت متوجي شي نو دې صفا کی، بیا مغفرت متوجي شي نو بیا وبخي وی بخي، نو بیا عتق من النار په اخري عشره کې ورته متوجي شي نو کچري لږ وخت د پاره جهنم ته تلل وي نو دا غینه الله وساتي او ډایرک جنت ته داخل. درې درجه الله څخه مقرر کړی دي. اول رحمت دې کې یو انسان ګناهګار دی نو د اول عشره کې وته د رحمت متوجي دی دې صفا کوي. یو کپڑا سره دا هغه پوری نه استعمالي تر څو پوری صفا کړی دی ناواله صفا کې باندې له سورۃ بیا په دې به مولا سورۃ کې الله د بخنه کوي. بخنه معنا دا چې یو کپڑا خو صفا کې باندې زنانه خو هغه د باندې سړی طبيعت ته برابر دی وي صفام شو خدا زنا شو امي فقط یاره بلاچ دې لاسو کې دا صفا شو دې لاسو کې نور چې کوم دې قابل د استعمال شو په اخیری لاسو کې بیا د تخوخم شو دا د الله خو بندش په اخیری لاسو کې د الله تعالی دا صفه بندشي چې الله تبارک وتعالى بغیر د حساب نبی دې جنت ته داخل. دا عام شو شیخ ذکریا صاحب رحمت الله علیه وایي کې انسان دا سره راغلی چې اول نه الله بخله راغلی الله دا سه مهرباني وسره کړی نو بعد هغه باندې خدا اول نبی چې کوم دی مغفرتم شروع شو او عتق من النار دا اول نه شروع رمضان شروع شو نو هغه باندې رحمتونو او د مغفرتونو او د عتق من النار باران شروع شو. نو رمضان دا د هر چا لپاره باقاعده یو د اوچتوالي د مقاماتو ذریعہ او سبب دی. د رمضان معنا هم دا ده خو به د روزي په ګرمۍ کې او عربو کې په ګرمۍ عربو کې خو اکثر اوقاتو کې هغه چې کم دی نو ګرمي وي نو رمضان دې ته ویل کېږي چې یو شی بدبودار وي او هغه سخت ګرم ورته کېږي یا ګندګي دې نه ختم ګندګي دې نه ختم بعضې سیز بوی کوي که نه دي خلک یې ورته کېږي هغه بوی دې نه نور ختم لوند وي هغه چې کم دی نو بوی کوي یا یو داسې سبل دا پکې راغلی نو د انور سره هغه بدبویي ختمه کړي انور یې هغه ګرمي اوس وځي. نو دا رمضان المبارک ته رمضان دی وجې نه ویل کېږي چې دا به ګرمۍ کې راکړو او د ګناهونو هغه بدبویي به د خلکو نه ووینځله د ګناهونو هغه بدبویي ګندګي هغه به د خلکو نه ووینځله نو دې وجې نه بیا رمضان ته رمضان وي. اوس هم د رمضان دا اثر دی رمضان که هر موسم کې راشي او هر وخت کې راشي او انسان په دې نیت باندې ونیسي چې دا الله تعالی ماته د تقوا او پرهیزګارۍ یو کورس راوړي دې سره به زه تقوا او پرهیزګاري حاصلوم الله به ما تقوادار کوي ان شاء الله تعالی دته تقوا ملاوي دته پرهیزګاري ملاوي. او خلک وایي کنه تقوا او پرهیزګاري ټول ګران کار دی نه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي تقوا او پرهیزګاري ګران شی نه دی. د تقوا او د پرهیزګارۍ مثال هغه داسې دی لکه انسان چې اوداس سره اندام کوي او داس انسانو کې کنه مات شي بیو کی یو ځای کې ته خطا شوي او توبه دی وسته ته متقي کله توبې توفیق نه ملاويږي نو تک کټین کې انسان ویریږي چې هر څه تقوادار دی. دا انسان ته بار د توبې توفیق ملاويږي نو دا د نخښه ده چې دی متقي دی الله ته توجه دوستا او ویلي چې تقوا یو درجه ده چې ار وخت الله ته متوجي وي.